السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن بچه د کم بدری صحابی وزی ذکر کوم دغی نامه ده حضرت عثمان بن مظعون. د دوی کنیت ابو صاحب و او د دوی د والدې نامه سخیله بنت انبس و. د حضرت عثمان او د هغوی ورور حضرت قدامه په حلیه کې یو بل سره ډېر مشابهت لرلو او د دوی تعلق د قریش د خاندان بنو جمع سره و. د حضرت عثمان بن مظعون د اسلام د قبلولو واقع داسې ملاویږي چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې د خپل د کور په صحن کې ناست و چې هلته نه عثمان بن مظعون تېرېده. هغوی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو مسکی شو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل چې ته به کښېنې نه؟ نو هغوی ورته وویل چې ولې نه؟ او هغوی د هغې مخې ته راغله او کښېناسته. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی سره خبره کوله چې ناڅاپه هغوی خپل نظر پورته کړو او د یوې لحظې لپاره د اسمان طرف ته یې وکتل او بیا ورو هغوی خپل نظر لاندې کول شروع کړو ان تر دې چې هغوی په ځمکه خپل ښي طرف ته کتل شروع کړ او د خپل مخې ته ناست حضرت عثمان نه هغوی مخ واړولو بل طرف ته متوجه شو او خپل سر یې هم ټیټ کړو او دغه دوران کې هغوی خپل سر داسې خوځولو لکه په څه خبره ځان پوهوي او حضرت عثمان بن مظعون د هر څه کته جفت ورسره ناست و. څه ساعت پسې چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه کار نه فارغه شو یا چې څه هم خبره وه یا صورتحال و د هغې نه فارغه شو یا څه چې هغوی ته ویله کېده بظاهره چې ښکارېده چې څه ویلې کېږي لګیا دي. حضرت عثمان ته خو بهرحال نه وه پته، خبر نه وو هغوی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې بهرحال څه ویلې کېده هغه هغوی باندې چې هغوی پوه شو نو بیا د هغوی نظر د اسمان طرف ته پورته شو لکه څنګه چې مخکې شوي وو او بیا د هغوی نظر د څه پسې روان و تر دې چې هغه څیز په اسمان کې غایب شو او بیا هغې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مخکې په شان د حضرت عثمان بن مظعون طرف ته متوجه شو. هغوی ورته وویل حضرت عثمان چې زه د څه مقصد له خاطره تاسو سره راشم کېنم او حضرت عثمان وویل چې
نن چې تاسو څوک دې نه مخکې ما چې تاسو نه لیدلي چې دا ځل کړی وي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا سوال وکړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې تا څه ولیدل چې څه کوم عثمان بن مظعون وایي چې ما ولیدل چې تاسو نظر د اسمان طرف ته پورته شو بیا تاسو خپل ښي طرف ته کتل شروع کړ زه پرېښودم هغه طرف ته متوجه شوې بیا تاسو خپل سر خوځول شروع کړ لکه تاسو څه ویل کېږي لګیا دي تاسو په هغې باندې ځان د پوهولو کوشش کوئ نو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړه چې آیا واقعي ته هم داسې محسوسه کړه عثمان بن مظعون وایي چې او جي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوس اسماله د خدای پاک قاصد راغلی او د خدای پاک پیغام یې راوړی و کله چې ته ما سره ناست وې عثمان بن مظعون وایي چې د خدای پاک قاصد نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او نو حضرت عثمان تپوس وکړه چې بیا هغه تاسو څه وویل نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه دا ویلي چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون یعنی خدای پاک یقینا د عدل او د احسان او د اقرباو باندې چې کوم اتا کېږي د هغې حکم ورکوي او د بې حیایۍ او د نه خوښېدونکو خبرو او د بغاوت نه منع کوي او هغه تاسو ته نصیحت کوي چې تاسو عبرت ترلاسه کړئ نو عثمان بن مظعون وایي چې دا هغه وخت چې زما په زړه کې ایمان خپل ځای پوخ جوړ کړو او ما ته محمد صلی الله علیه وسلم سره د هغوی مینه زما زړه کې پیدا شوه حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان نه پس چې کوم ابتدایي دور و د هغې په ذکر کې فرمایي چې یعنې د په جوخته زمانه کې د هغه زمانې په سر کې طلحه زبیر عمر او حمزه او عثمان بن مظعون په شان ملګري هغوی ته میلاو شوي وو او په دې کې هر تن د هغوی فدایي وو هر تن دې لپاره تیار و چې د هغوی د خولو په ځای د خپلې وینې ووایي او په دې کې هېڅ شک نه و چې تر 14 کالو پورې مصیبتونه هم راغلي وو مشکلات هم راغلي وو تکلیفونه هم هغوی زغملي وو په رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته اطمینان وو چې په دغه خلکو کې د مکې په دغه خلکو کې چې کوم د عقل خاوندان دي پوهه لري رتبه لري تقوا لري طهارت لري هغوی زه منلی یم او اوس مسلمانان یو طاقت ګڼلی کېږي کله چې یو تن رسول کریم صلی الله علیه وسلم باره کې به نعوذ بالله دا وی چې هغوی لیوني دي نو ورسره به بل ملګري ورته دا وایي چې که هغه لیونی دی نو فلاني تن چې ډېر هوښیار دی او عقلمند دی هغه یې ولې مني دا یو داسې جواب و چې د دې په جواب کې به یو بل تن د خبره کولو طاقت نه لرلو د یورپ چې کوم مصنفین دي هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف د خپل د بیان ټول زور ولګوي د هغې خلاف ډېرې خبرې کوي او ځینې وخت هغې باندې د ګنده خبره کولو نه هم نه رسو کېږي اوس هم د هر څه کېږي خو چې چېرته د ابوبکر نامه راشي نو هغوی چې هغه ډېر بېنفسه سړی و په دې ځینې نور مصنفین د یورپ لیکي چې کوم تن چې ابوبکر ومنلو هغه بیا دروغجن څنګه دی که تاسو د ابوبکر تعریف کوئ د هغه ستاینه کوئ نو چې هغه چې څوک منلی دي نو بیا هغه هم قابل تعریف دی که هغه بېنفسه و ابوبکر نو هغه ولې داسې ولاړل چې ته نه ومنلو او که هغه واقعي بېنفسه و نو بیا به دا منئ چې د هغه اکا هم بېنفسه و دا یو ډېر لوی دلیل دی چې رد کول یې اسان نه دی او بیا حضرت مسلم موعود علیه السلام باره کې هم د هغې سره هم دا خبره تړلې ده فرمایي چې حضرت مسلم موعود علیه السلام باره کې موږ دا ګورو چې خلک هغې ته جاهل وي خو خدای پاک دغه اعتراض رد کولو لپاره داسې سامان پیدا کړی دی چې خلیفة المسیح اول په سر کې په هغوی باندې ایمان راوړی و او مولوي محمد حسن بټالوي هم د
د دعوې نه مخکې به د هغوی تعریف کولو او بیا چې هغوی کله مسیح اسلام په دنیا کې د خپل د ماموریت اعلان وکړو نو د هغې نه پس د تعلیم یافته خلکو یو جومات خدای پاک هغې له داسې ورکړو چې فوراً یې په هغې باندې ایمان راوړی و. په دغه تعلیم یافته خلکو کې عالمان هم شامل وو، مالداره خلک هم شامل وو او کم خلک چې په انګریزي پوهېږي په هغې نه هم خلک په دې کې شامل وو. نو بیا د هغې تجزیه هغوی کوي او فرمایي چې روب او دبدبه په دریو څیزونو وي، یا خو په ایمان یا په علم او یا په پیسه. خدای پاک د درې واړه څیزونه د حضرت مسیح موعود اسلام په جومات کې هم پیدا کړي دي او هغوی له داسې ملګري په سر کې ورکړي وو چې دنیا تعریف کوي، بلکې د حضرت مسیح اول رضی الله تعالی عنه د حکمت مهارت خو تر ننه خلک مني. غیر احمدیان چې کوم حکیمان دي هغوی هم د هغوی نسخې استعمالوي او دې باره کې لیکي. خو بهرحال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم منونکي هغه وخت داسې خلک وو چې د هرې طبقې نه تعلق لرلو، د هرې طبقې سره تعلق لرلو او ډېر د لویو خدایانو خلک وو. یو بل ځای کې د مکې د کافرانو د حسرتونو او د هغوی د حسد په ذکر کې حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې خدای پاک داسې سامانونه پیدا کړل چې د کافرانو زړونه به هر وخت سوځېده او هیڅ به هغوی په دې نه پوهېده چې دغه اور د سړولو موږ څه انتظام وکړو. یو لوی خاندان داسې نه و چې خلک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې نه و راغلي. حضرت زبیر یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرلو، حضرت طلحه د یو ډېر لوی خاندان ته و، حضرت عمر د یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرلو، حضرت عثمان یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرلو، حضرت عثمان بن مظعون یو ډېر لوی خاندان و. دغه شان حضرت عمرو بن عاص او خالد بن ولید چې بیا وروسته مسلمانان شوي وو هغوی هم د مکې د لویو خاندانونو سره تعلق لرلو. عاص مخالف و، یعنې د حضرت عمرو پلار، خو عمرو مسلمان شو. ولید مخالف و خو خالد مسلمان شو. هغوی لیکي چې په زرګاو خلک داسې وو چې د اسلام ډېر سخت دشمنان وو، خو د هغوی اولاد ځان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم قدمونو ته راوستو او د جنګ په میدان کې هغوی د خپلو پلارانو د خپلوانو خلاف تورې چلولې وې. د حضرت عثمان بن مظعون د حبشې او بیا د طرف ته هجرت او بیا هلته نه د مکې د واپسۍ هم ذکر راځي، لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې حضرت عثمان بن مظعون په سر کې اسلام قبلونکو کې شامل وو او د ابن اسحاق په خیال هغوی د 14 کسانو نه پس اسلام قبول کړی وو او د هغوی زوی صاحب د مسلمانانو یوې ډلې سره د حبشې طرف ته وړومبی هجرت هم کړی وو او د حبشې د قیام دوران چې کله هغوی خبر شو چې قریش ایمان راوړو نو هغوی بیا واپس مکې ته راغلل. ابن اسحاق بیانوي چې کله د حبشې مهاجرین دې نه خبر شو چې د مکې خلکو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره سجده کړې ده نو دوی هلته نه را روان شو. حضور فرمایي چې دې تفصیل ما مخکې بیان کړی د تېرو خطبو کې او هغوی سره نور خلک هم وو چې سجدې وجسمه او د دې خیال دا و چې د ټولو کافرانو رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه او پسې د هغوی پیروي خپله کړه او چې کله دوی د مکې ته جفت ورسېدل نو د اصل واقعې نه خبر شو او بیا هغه وخت هغوی ته واپس حبشې ته تلل ګران ښکارېده. د ځینو نورو روایتونو مطابق ځینې خلک د هغه ځای نه واپس حبشې ته لاړل او دا هم ویل کېږي چې دوی مکې ته بغیر د چا د پناه کې د راتلو نه د داخلېدو نه وېرېده او لاړه. خو بهرحال څه وخته پورې دوی ملته ایسار وو. دا ده چې په دې کې هر یو د مکې د خلکو کې د چا په امان کې راغلو او چې څوک چې هلته راغلي وو د چا امان دوی واخیستو یا په لاره کې څه ساعت دوی ایسار وو تر هغه پورې چې تر څو ورته امان میلاو نه شو. حضرت عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنه د ولید بن مغیره امان کې راغلی و. ابن اسحاق لیکي چې کله حضرت عثمان دا ولیده
چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی صحابه ته تکلیفونه رسېدلي دي، خلک هغوی وهي، په هغوی ظلم کوي او هغوی په آرام د ولید بن مغیره په امان کې شپه ورځ په سکون کې تېروي. د کافرانو هلته د مکې د رئیسانو یو رئیس و چې غیر مسلم و، نو د هغې امان ته دوی راغلي وو. نو عثمان وایي چې قسم دی په خدای چې زما سهار او ماښام د یو مشرک په امان کې په امن تېرېږي لګیا دي، او زما ملګري او زما د کور خلک د خدای پاک په لاره کې د تکلیفونو او د اذیتونو نه تېرېږي لګیا دي. یقینا په ما کې څه خرابۍ دی. هغوی ځان ته دا وایي. نو هغوی یوه ورځ د ولید بن مغیره نه لاړل او هغوی ته وایي چې یا ابو عبدالشمس، دا د ولید بن مغیره لقب و، ستا ذمه پوره شوه، زه ستا په امان کې یم، زه دا غواړم چې دغه امان نه راوځم او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم نه لاړ شم، ځکه چې ما لپاره هغوی او د هغوی صحابه اسوه دي. نو ولید ورته وایي چې یا زما وراره. ولید د هغوی د پلار یو ډېر جوخت ملګری و. نو هغه وایي چې یا زما وراره تا ته تکلیف رسېدلی دی زما د دغه امان په وجه یا بېزتي دې شوې ده. نو هغه ورته وایي چې نه، خو زه د خدای پاک په امان راضي یم او ستا د امان نه راوځم او د خدای پاک په امان راضي یم، او زه د هغه نه علاوه بل د هېڅ چا د پناه طلبګار نه یم. نو ولید ورته وایي چې د خانه کعبه له ورشه او هلته زما د امان نه د راوتو اعلان وکړه، مت امان په جار واپس کړه، په اعلان ورته واپس کړه، لکه څنګه چې ما ته ښه په اعلان پناه ورکړې وه. نو حضرت عثمان وایي چې ښه راځه. بیا دواړه خانه کعبې ته لاړل. ولید وایي چې دا عثمان دی چې ما له زما امان واپس کولو له راغلی دی، خلکو مخې ته یې دا اعلان وکړو. عثمان دا وایي چې او دا رښتیا ویلي، یقینا ما دا د وعدې لحاظ سره رښتونی و، د امان په لحاظ معززه ما لیدلي دي چې دا د وعدې په لحاظ رښتونی او د امان په لحاظ معززه دی. چا چې امان ورکړی و ولید، خو زه د خدای نه بغیر د بل چا امان کې نه پاتې کېدل غواړم، ځکه زه دله د دې امان واپس کوم. او دې نه پس حضرت عثمان واپس راغله. د دغه هجرت حبشې ذکر د مختلفو صحابه په ذکر کې مخکې شوی دی. په اختصار به بیان کړم چې څه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي د مختلفو تاریخونو په حواله، چې کله د مسلمانانو تکلیفونه تر انتها ورسېدو او قریشو په ایذا رسانۍ کې ترقي وکړه، نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم مسلمانانو ته وفرمایل چې هغوی د حبشې طرف ته هجرت وکړي، او دا یې وفرمایل چې د حبشې بادشاه عادل او انصاف پسنده دی او د هغه په حکومت کې په چا ظلم نه کېږي. د حبشې ملک چې ایتوپیا یا ابسینیا ورته ویل کېږي، د افریقې براعظم افریقې په شمال مشرق کې دی، او د وقوع په لحاظ د جنوبي عرب د بالکل مخامخ دی، او ترمنځ د بحیره احمر نه بغیر بل یو ملک هم نشته. په هغه زمانه کې په حبشه کې یو مضبوط عیسائی حکومت قایم و. د هغه ځای بادشاه به نجاشي بلل کېدو، بلکې تر اوسه د هغه ځای بادشاه ته دغه نام اخیستل کېږي. حضور فرمایي چې کله چې هغې دا لیکل، د حبشې سره د عربو تجارتي تعلقات هم، او د هغه وخت د نجاشي ذاتي نامه اصفها وه چې یو ډېر عادل او ډېر انصاف کوونکی بیدار مغزه او مضبوط بادشاه و. بهرحال کله چې د مسلمانانو تکلیفونه تر انتها ورسېده، نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغوی ته وفرمایل چې چا لپاره چې ممکنه وي هغه د حبشه طرف ته هجرت وکړي. نو د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په فرمان د نبوت 5م کال او د رجب په میاشت کې 11 سړو او 4 ښځو د حبشه طرف ته هجرت وکړو. په دې کې چې کوم زیات معروفه نامې دي هغه دا دي: حضرت عثمان بن عفان، د هغوی اهلیه رقیه بنت رسول کریم صلی الله علیه و وسلم، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، ابو حذیفه بن عتبه، عثمان بن مسعود، مصعب بن عمیر، ابو سلمه بن عبدالاسد، د هغوی اهلیه ام سلمه. اوس دوی لیکي چې دا یوه عجیبه خبره ده چې په دغو ابتدایي مهاجرینو کې زیاتره خلک هغه وو چې د قریش د طاقتور قبیلو سره تعلق لرلو.
او کمزوري خلک پکې کم ښکاري چې ته د دوه خبرو پته چې دې دوه خبرې ته نه معلومیږي. لومړی دا چې د طاقتور قبیلو سره تعلق لرونکي خلک هم د قریش د ظلمونو نه محفوظ نه وو، او بل دا چې کم کمزوري خلک وو، غلامان وغیره، هغه وخت داسې کمزوري او د بېوسۍ په حال کې وو چې د هجرت طاقت هم نه لرلو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په خپل انداز کې دغه واقع داسې بیان فرمایي چې د حضرت عثمان بن مظعون چې د مکې کې د پناه او بیا د لبید بن ربیعه والا واقع ده، دغه ذکر کې دا مخکې نه ذکر شوی دی چې هغوی امان واپس کړی وو لبید. اوس لیکي چې کله د مکې د خلکو ظلم انتها ته ورسېدو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل ملګري راوغوښتل، هغوی ته یې وفرمیل چې د مغرب طرف ته د سمندر نه هغه غاړه یو ځای دی چېرته چې د خدای پاک د عبادت په وجه ظلم نه کېږي، د مذهب د تبدیلۍ په وجه خلک وژلي کېږي نه. هلته یو انصاف پسنده باچا دی، تاسو هجرت وکړئ، هلته لاړ شئ، کېدای شي تاسو لپاره د اسانۍ سره لار پیدا شي. او د یو څو مسلمانان سړي او ښځې او ماشومان د هغوی په دغه وینا د حبشې طرف ته لاړه. او د دغه خلکو د مکې نه وتل څه معمولي خبره نه وه، دا یو ډېر جذباتي پهلو و. داسې معمولي خبره نه وه، خپل ملک پرېښودل دا معمولي خبره نه وه. د مکې خلکو ځان د خانه کعبې متولي ګڼلو او د مکې نه بهر وتل دوی لپاره یو ډېره ناقابل برداشت صدمه وه. او دا خبره هغه ته کولی شي چا لپاره په دنیا کې بل یو ځای پاتې نه وي چې زه مطلب دا چې زه د مکې نه وځم. نو د هغوی د هلته نه وتل دا یوه ډېره دردناکه واقعه وه. او بیا دوی وتې پټ په پټه وو، ځکه چې هغوی خبر وو چې که د مکې خلک خبر شو نو هغوی به موږ وتو ته نه پرېږدي. او په دغه وجه هغوی د خپلو خپلوانو د آخري ملاقات نه هم محرومه تللي وو. او هغوی ته دا موقع نه وه میلاوه شوې چې خپلو خپلوانو او خپلو جفتو خلکو سره د میلاو شي او بیا لاړ شي، پټ راوتي وو. نو د هغوی د زړونو چې څه حالت وه، خو وو د هغوی چې کوم کتونکي وو هغوی هم د دغه تکلیف نه متاثره دونه مغر نه پاتې شوي. څوک چې خبر شو هغوی پرتې وو چې دوی داسې هجرت کوي لګیا دي، هغوی هم متاثره کېدل او د هغوی په دغه حالت. نو څه وخت چې دا قافله وته نو حضرت عمر چې تر هغه وخته پورې سخت مخالف وو د اسلام او کافر وو، هغوی د مسلمانانو د تکلیف ورکوونکي کې هم مخکې وو. نو په اتفاق هغه قافلې چې یو څو کسان وو هغوی ته میلاو شو، هغې کې یوه صحابیه ام عبدالله هم وه. او چې هغوی حضرت عمر چې وکتل چې سامانونه تړلی شوي دي او سورلی تیارې دي، نو هغوی پوه شو چې دا خلک مکه پرېږدي او روان دي. نو هغوی چې ام عبدالله دا خو د هجرت سامان ښکاري لګیا دی. نو ام عبدالله وایي چې ما ورله جواب ورکړ چې هغه قسم یې د په خدای چې موږ اوس یو بل ملک ته چېرته لاړ شو، ځکه چې تاسو موږ له ډېر تکلیفونه راکړه او په موږ هم ډېر ظلمونه کړي دي. موږ تر هغې به خپل ملک ته نه واپس را نه شو تر څو چې خدای پاک موږ د اسانۍ او د ارام سره صورت پیدا نه کړي. ام عبدالله بیانوي چې عمر په جواب کې وایي چې ښه خدای دې استعمال شي. او چې ما د هغوی په اواز کې رقت محسوس کړه، حالانکې هغوی ډېر مخالف وو مسلمانانو، خو د هجرت چې هغوی ولیدو نو په دې باندې هغوی ډېر جذباتي شو او دی وایي چې خدای پاک دې ستاسو مل شي. او هغه د هغوی په اواز کې رقت و چې کوم ما مخکې چېرته نه محسوسه کړی. او بیا یې زر هغوی هلته نه مخ واړولو او روان شو. حضرت عمر د هغې ځای نه لاړو. ما محسوسه کړه چې د دغه واقعې په وجه د هغې طبیعت ډېر غمجن شوی دی. په بهرحال چې د مکې خلک چې کله د دغه خلکو د هجرت نه خبر شو نو هغوی پسې لاړه او تر سمندره پورې هغوی پسې تللي وو. خو دا قافله د هغوی د سمندر تر رسېدو نه مخکې د حبشې طرف ته روانه شوې وه. او چې کله د مکې خلک خبر شو نو هغوی دا فیصله وکړه چې یو وخت به د حبشې باچا ولیږي او هغوی به د هغه باچا به د مسلمانانو خلاف بیا دوی لمسوي
او هغه په دې مجبورۍ چې هغې د مسلمانانو د مکې د خلکو په حواله کې. بهرحال چې دا وخت ابشې ته لاړو او باچا سره ملاو شو او د دربار چې کوم امیران وو هغه یې ولمسول، خو خدای پاک د حبش باچا زړه مضبوط کو او باوجود له دې چې د خلکو اصرار کولو او باوجود له دې چې د دربار خلکو اصرار کولو او هغوی د مکې د خلکو په خبرو کې راغلي وو او هم باچا ته ډېر وویل چې دا خلک کافرانو ته په حواله کړه، خو هغه بیا هم مسلمانان د کافرانو ته په حواله کولو نه انکار وکړو. او چې کله دا وخت ناکامه واپس راغلو نو د مکې خلکو د دوی د واپس راوستلو لپاره یو بل تدبیر باندې سوچ وکړو او هغه دا چې د حبشې طرف ته چې څومره قافلې ځي نو هغې کې دا خبره مشهوره کړي چې د مکې ټول خلک مسلمانان شو. دا خبر چې کله حبشې ته ورسېدو نو زیاتره مسلمانان ډېر په خوشحالۍ د مکې طرف ته واپس راغله، خو چې مکې ته ورسېدو نو دوی ته معلومه شو چې دا خو په شرارت دا خبره صرف مشهوره کړې شوې، حقیقت دا هېڅ نه لري. نو په دې ځینې خو لاړه واپس حبشې ته لکه څنګه چې ذکر شوی دی او څه په مکې کې ایثار شو او په دغه ایثار شوو خلکو کې د مسلمون دي کې چې عثمان بن مظعون هم وو چې د مکې د یو ډېر لوی رئیس زوی وو او دې ځل د هغوی د پلار یو ملګري ولید بن مغیره هغې له پناه ورکړې وه او هغوی په امن په مکې کې اوسېدل شروع کړه. خو په دغه موده کې هغوی بیا دا ولیده چې ځینې نور مسلمانان دي چې هغوی ته تکلیفونه ورکړل کېږي او سخت تکلیفونه ورته رسولي کېږي. هغوی چې غیرتمند وو نو هغوی ولید له لاړ او هغې ته دا وویل چې زه ستاسو پناه واپس کوم ځکه چې زه دا نه شم لیدی چې نور مسلمانان دې په تکلیف کې او زه د په ارام یم. نو ولید بیا اعلان وکړ چې اوس عثمان زما په پناه کې نه دی. او دې نه پس یوه ورځ لبید د عربو یو مشهور شاعر و د مکې په رئیسانو کې ناست خپل شعرونه یې اورولو او چې کله هغه دا مصره وویله چې وکل نعیم لا محالة زائل چې معنی یې دا چې هر نعمت به آخر ختمیږي، نو عثمان بن مظعون وویل چې دا غلطه خبره ده، جنت نعمتونه به همیشه قایم وي. لبید یو ډېر لوی سړی و چې هغه دا جواب واورېدو نو په جوش کې راغلو او هغه دا وویل چې د قریش خلکو ستاسو مېلمه خو مخکې داسې نه بېعزته کېدو، دا نوی رواج کله داسې شروع کړی دی. نو په دې یو تن وویل چې دا یو بېوقوفه سړی دی، د هغه د خبره پروا مه کوه. نو عثمان په خپله خبره اصرار وکړو، دا وویل چې د بېوقوفۍ پکې څه خبره ده، چې څه خبره مه وکړو دا رښتیا دي. نو په دې یو تن پاڅېد او په زور د هغې په مخ باندې یو سوک ووهلو او په دې باندې د هغوی یوه سترګه راووته یا وپړسېده. ولید هغه وخت په دغه مجلس کې ناست و چا چې دوی ته پناه ورکړې وه او د هغوی د عثمان پلار سره د هغه ډېره ملګرتیا وه. نو هغه د خپل د مړ ملګري د عثمان پلار وفات شوي وو چې د هغې خپل د مړ ملګري د زوی دا حالت وکته نو کتی نه شو، بلکې د مکې د رواج مطابق چې عثمان د هغې په پناه کې نه وو نو هغې د هغې حمایت هم نه شو کولی. خو هغوی چې نور څه ونه کړی شو نو ډېر په تکلیف عثمان ته دا وویل چې یې زما وراره قسمه دې په خدای چې ستا دا سترګه د دغه څپې نه بچ کېدی شوه چې کله ته په یو زبردست حفاظت کې وې، یعنې زما په پناه کې وې، د ولید په پناه کې، خو تا په خپله پناه پرېښوده او دا ورځ دې ولیده. حضرت عثمان ورله جواب ورکړ څه چې ما سره وشو زه په خپله د دې خواهشمند وم، ته خو زما په دې خوږه سترګه خفه یې او د دې ویر کې، خو زما چې کومه سمه سترګه د هغه دې خبرې لپاره ناقلاره ده چې څه چې زما د خور سره شوي دي هغه ما سره ولې نه کېږي. دې لیکي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه ما لپاره کافي ده. ولید دا جواب ورکړو حضرت عثمان چې که هغې تکلیفونه برداشت کې لګیا دي نو زه ولې برداشت نه کوم او ما لپاره د خدای پاک حمایت کافي دی. دا واقع چې کومه ده د عثمان بن مظعون د لبید بن ربیعه چې د عربو مشهور شاعر و، د دې په تاریخونو کې ذکر داسې هم ملاویږي، هغه به هم ووایم دا د عربو مشهور شاعر و
د قریش په مجلس کې ناست لکه څنګه چې ذکر وشو او حضرت عثمان هم دلته ورسره کېناستو او لبید مخکې دا مصره وویله الله کل شیء ما خلا الله باطله یعنی خبردار د خدای پاک د بغیر بل هر څه باطل دی نو په دې حضرت عثمان وایي چې هغه ته بالکل رښتا وایي او بیا لبید دا وایي چې وکل نعیم لا محالة زائل چې بېشکه هر نعمت زوال پذیره دی نو حضرت عثمان وایي چې دا تا دروغ وایي نو خلکو د هغوی درخت وکړ او لبید ته وایي چې دوباره ووایه نو په دې لبید هغه دوباره وویل هغه مصره حضرت عثمان هغه شان یو ځل تصدیق وکړ او بل ځل دا وایي چې دا غلطه خبره ده د جنت نعمتونو ته زوال نشته نو لبید دا وایي چې د قریش خلکو دا شعر چې کوم چې ستاسو محفلونه خو داسې نه وو نو په دې کې بیا یو وقوف ودرېدو او هغه د حضرت عثمان په سترګه پړک والو یا سوکې والو د هغې په وجه د هغوی سترګه وپړسېده او لیله شوه نو د هغې چې ګیر چاپېره کوم خلک وو هغوی چې عثمان ته قسم په خدای چې ته یو مضبوطه پناه کې وې او ستا سترګه به دغه تکلیف نه محفوظه وي چې کوم ته ته اوس رسېدو نو حضرت عثمان ورته وویل چې د خدای پاک امان زیات محفوظه دی او زیات معززه دی او زما د بله سترګه هم د دغه مصیبت ارزو لري چې کوم دې سترګې ته میلاوه شو او ما دپاره لازم دی چې زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې چا چې په هغوی باندې ایمان راوړی دی د هغوی په قدم روان شم او ولید ورته چې زما امان کې تا ته څه نقصان نو په دې ورته حضرت عثمان وایي چې زه د خدای پاک د امان علاوه بل د چا امان حاجت نه لرم نو دا و د هغوی د ایمان کیفیت او دا و یو درد د خپلو ملګرو لپاره چې که هغوی په تکلیف کې دي نو موږ د ولې په امان کې پاتې شو بلکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم تعلق و د مؤمنې چې که هغوی په تکلیف کې دي نو زه ولې ترې بچ پاتې شم د صحابه نمونې مې چې هغوی لیدي نو په دې به ماته ډېر تکلیف رسېدو حضرت مسلم فرمایي چې د عثمان بن مظعون داسې جواب ورکول دې لپاره و چې هغوی قرآن اورېدلی و د اسلام تعلیم اورېدلی و او د هغوی په نظر کې د شعرونو هېڅ حقیقت نه و بلکې په خپله بیا وروسته لبید هم مسلمان شوی و او هغوی لیکي چې په خپله لبید هم چې مسلمان شو هغوی دا طریقه خپله کړې وه نو حضرت عمر یو ځل خپل یو ګورنر لیکلی و چې د ځینو مشهورو شاعرانو تازه کلام ورته راولېږه او لبید چې هغه مسلمان شو د هغې ته هم چې تقاضا ځار وکړی شو نو هغوی د قرآن یو څو ایتونه لیکلي رالیږلي وو او حضرت عثمان سره چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلق او کوم مینه وه د هغې اثر په یوې واقعې کې داسې راځي په روایت کې راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې هغې چې کله وفات شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی خپل کړه او د هغې د سترګو نه اوښکې روانې وې او چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم وفات شوی نو هغه وخت هم هغوی دا فرمایلی وو الحق بالسلفنا الصالح عثمان بن مظعون چې زمونږ صالح عزیز عثمان بن مظعون صحبت ته ورشه د حضرت عثمان بن مظعون د مدینې طرف ته د هجرت چې کومه واقع ده هغه داسې ملاویږي چې حضرت عثمان بن مظعون او حضرت قدامه بن مظعون او حضرت عبدالله بن مظعون او حضرت صاحب بن عثمان د مدینې د هجرت په وخت هغوی دوی د حضرت عبدالله بن سلمه اجلاني کره ایثار وو او د یو بل قول مطابق دا ټول خلک د حضرت حسان بن ودیعه کره ایثار وو محمد بن عمر واقدي بیانوي چې آل مظعون په هغو خلکو کې شامل وو چې چا سړي او ښځې ټول راغونډ شوي وو د هجرت لپاره روان شوي وو او په دې کې یو هم مکې کې باقي نه و پاتې حضرت ام علا بیانوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم او مهاجرین مدینې ته راغله نو د انصارو خواهش و چې د هغوی په کور کې د دوی ایثار شي
نو په دې دغې ترمنځ پوره اچولی شوې وه او حضرت عثمان بن مظعون زموږ برخې ته راغلي وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان بن مظعون او د حضرت ابو حسن بن تیحان ترمنځ د موافقت رشته قایمه کړې وه. حضرت عثمان د مدینې طرف ته هجرت کړی وو او د بدر په غزا کې دوی شامل وو. هغوی د ټولو خلکو نه زیات په جوش عبادتونه به کول، د ورځې به یې روژې نیولې او د شپې به عبادت کولو. خواهشاتو نه به بچ پاتې کېده، د ښځو نه به د لرې پاتې کېدو کوشش کولو. دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته د دنیا د ترک کولو او ځان د خسته کولو اجازه غوښتې وه، خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی د داسې کولو نه منع کړي وو. دا د تاریخ کتاب اسد الغابه کې لیکلی شوي دي. بیا یو روایت دی چې یو ورځ د حضرت عثمان بن مظعون اهلیه ازواج مطهرات له راغله، نو هغوی چې ولیده چې دا په خراب حال کې ده، ډېرې خیرنې جامې اغوستې وې، ویښته یې خواره وو، نو ترې تپوس وکړو چې تا داسې حالت ولې جوړ کړی دی، ځان سم ساته، ستا د خاوند نه زیات دولتمنده خو په قریش کې بل څوک نشته، دا نه چې ته طاقت نه لرې، ستا خاوند خو ډېر مالداره سړی دی، خپل حال سم ساته. نو د هغې ښځې دا وو چې د حضرت عثمان ښځې د چې کوم ازواج مطهرات ناستې وې چې موږ لپاره په هغې کې هېڅ نشته، یعنې تاسو چې دا وایي چې عثمان سره دولت دی، نو هغې سم نه دی، ځکه چې د هغې جذبات موږ لپاره نه دي. هغې د شپې هم د عبادت کوي او د خدای پاک په عبادت کې مصروف وي او زموږ طرف ته توجه نه لري او د سهار هم هغوی روژې نیسي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تشریف راوړو نو ازواجو ورته دا وویل، نو هغوی چې دا خبره واورېده نو هغوی حضرت عثمان سره میلاو شو، دا یې ورته وفرمیل چې ستا لپاره زما په ذات کې رسول نه ده. هغوی ورته عرض وکړو چې زما مور پلار د تاسو نه زار شي، څه خبره شوې ده، زه خو کوشش کوم چې ستاسو د عمل مطابق روان یم. نو هغوی وفرمیل رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې آیا ته ټوله ورځ روژې نیسې او ټوله شپه عبادت کوې؟ نو هغوی ورته عرض وکړو چې چې همداسې کوم. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې داسې مه کوه، ستا د سترګو هم په تا باندې حق دی، ستا د جسم هم په تا حق دی او ستا د کور خلکو هم په تا باندې حق دی، ستا د ښځو د بچو په تا حق دی. نو لمونځ کوه او ویده کېږه، خوب هم ضروري دی، نفل کوه، د شپې ویښېږه او ویده کېدل هم ضروري دی. روژې نیسه او کله مه نیسه، که د نفلي روژې نیسې نو بېشکه نیسه، خو څه ورځې پکې پرېږدم. او د هغې نه پسته د هغوی دا خبره چې چې کله حضرت عثمان ته هغوی دا خبره وکړه نو څه موده پسې د هغې اهلیه ازواج مطهرات واپس راغله، نو هغې خوشبو لګولې وو لکه چې ناوې وي. هغې ورته وویل چې څه خبره ده، نن خو ډېر تیاره یې. نو هغې ورته وویل چې نن موږ ته هغه څیز ترلاسه شوی دی چې کوم خلکو ته میسره دی، یعنې اوس خاوند توجه ورکوي. حضرت عایشې دې باره کې روایت دی، هغوی فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم عثمان بن مظعون راوغوښته، ورته یې وفرمیل چې ته زما طریقه نه خوښوې. نو رسول کریم صلی الله علیه نو هغه ورته وفرمیل چې یا رسول الله زه خو هم ستاسو طریقې باندې عمل کوشش کوم. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه خو ویده کېږم هم، لمونځ هم کوم، روژه هم نیسم او کله نه هم نیسم او ښځو سره نکاح هم کوم. نو یا عثمانه ته خدای نه وېرېږه، په ستا سره ښځې حق دی، ستا د مېلمه حق دی او پخپله ستا د نفس په تا حق دی. نو کله کله روژه نیسه او کله مه نیسه او لمونځ هم کوه او ویده کېږه هم. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د بخاري په حواله بیان فرمایلی دي، د سعد بن ابي وقاص روایت دی چې حضرت عثمان بن مظعون د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښته چې د ښځو نه بیخي بیل شي، خو هغوی ورله اجازه ورنه کړو، او که هغوی ورله اجازه ورکړې وي نو موږ هم دې لپاره تیار وو چې ځان بالکل خصي کړو، بالکل د دغه جذباتو ختمولو لپاره کوشش وکړو. د بخاري چې کوم حدیث ته حضور فرمایي چې دې ترجمه به ووایم، هغه داسې ده چې حضرت سعد بن وقاص بیانوي چې حضرت عثمان بن مظعون د تبتل اجازت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه وغوښتی وو،
او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دې نه انکار کړی و او د صحیح بخاری د کتاب النکاح دا حدیث دی او بیا دلته دا هم لیکلی دی چې تاسو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم که د دې اجازه ورکړې وي نو کېدای شي چې موږ ټول دنیا تر کړې وي. بیا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نور لیکي چې عثمان بن مظعون د بنو جمع سره تعلق لرلو، ډېر صوفي مزاج لرلو هغوی د جاهلیت زمانې نه شراب پرېښی و، چې شراب نه څښلو اسلام قبولولو نه مخکې هم، او چې کله هغوی اسلام قبول کړو نو هم غوښته و چې دنیا ترکه کې پرېږدي، خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي وو چې په اسلام کې رهبانیت جایز نه دی، د دې اجازه ته ورله نه ورکړی. اسلام دا وایي چې په دې دنیا کې اوسئ او د دې دنیا چې کوم نعمتونه دي د هغې نه فایده پورته کړي. خدای پاک چې کوم نعمتونه پیدا کړي دي هغې نه فایده پورته کړي، خو خدای پاک هېروئ مه، هغه پکار چې همیشه دې ستاسو وړاندې وي. حضرت قدامه بن مظعون نه روایت دی چې حضرت عمر بن خطاب ولیدی چې حضرت عثمان بن مظعون په خپل یو سورلی ناست و او حضرت عثمان په خپل سورلی ناست و او اسایا نومې یو ګاټی و چې هلته د دې ملاقات وشو. د اسایا د ذوالحلیفه نه پس د جعفر په لاره کې مدینې نه د 7 میلو په فاصله یو ځای دی. بهرحال د حضرت عمر چې کومه اوښه وه هغه د حضرت عثمان اوښې سره لږه جوخته شوه او زور یې ورله ورکړو، او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه سورلی وه هغه د قافلې نه ډېره مخکې وه. نو حضرت عثمان بن مظعون ورته وویلې چې تا ماله تکلیف راکړو، چې حضرت عثمان ته چې حضرت عمر بن خطاب چې کله ورته جوخ راغله نو حضرت عثمان ورته یا غلق الفتنه ویلي وو. حضرت عمر بن خطاب ورته جوخ شو، دی ورته وویل چې تاسو په خدای پاک د ستا مغفرت وکړي، تا په کومه نامه ماته اواز کړی و، نو غلق الفتنه چې ورته ویلي وو. نو هغوی ورته وویل چې دا نامه ما نه ده ایښې بلکې دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا نامه ایښې وه. او بیا دا و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قافلې کې ډېر مخکې وو، تاسو هغې نه تپوس کولی شئ. بیا تفصیل دا بیان کړی دی هغوی چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه چې یو ځل تاسو زموږ جوخ نه تېر شوي وئ حضرت عمر او موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دا تن دا غلق الفتنه ده، یعنې د فتنې د لارې خنډ ده. او دوی چې دا ویل نو خپل د لاس نه خپل په لاس په اشاره دا ویلو چې ستاسو د فتنې ترمنځ به یو دروازه وي چې ډېره په سختۍ به بند وي تر څو چې دا تن ستاسو کې موجود وي. یعنې د حضرت عمر په ژوند کې به یو فتنه اسلام کې نه راځي، او تاریخ هم دا ښایي د هغې نه پس زیاتې فتنې شروع شوې وې. دې ځای کې چې حضرت عثمان بن مظعون د حضرت عمر بن خطاب باره کې چې د غلق الفتنه د الفاظ بیان کړي دي د دې تفصیل به بیان کړم. حضرت حذیفه بیانوي چې موږ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره ناست وو، نو هغوی دا وویل چې تاسو کې څوک د فتنې باره کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبره یاده ساتي. نو ما وویل چې زه چې هماغه شان لکه څنګه چې هغوی فرمایلي وي هماغه شان یاد ساتم. نو حضرت عمر وویل چې دا وایي چې تاسو ته د روایت بیانولو کې ته ډېر نر یې، یعنې ډېر یقین لرې او ډېر د جرأت نه کار اخیستی یې. نو ما وویل چې یو بنده باندې ابتلا د هغه د ښځو د هغه د مال او د هغه د اولادو د هغه د ګاونډي په وجه راځي، دا هم فتنې دي. مونځ، روژه، صدقه او د نیکۍ حکم او د بدۍ نه منع کول دغه ابتلا لرې کوي. حضرت عمر وویل چې زما مطلب دا نه دی، دا د اولاد او د دولت دا ټول څیزونه فتنې دي چې کوم تاسو په مونځونو، په روژو، په صدقو او په نیکو لرې کولی شئ. زما مطلب دا نه دی
بلکې هغه فتنه زما مطلب دی لکه د چپې به د سیند په شان دی وي د سخت فتنه چې کومه په امت به راځي. حضرت حذیفه وایي چې امیر المؤمنین تاسو د هغې هېڅ خطر نه لرئ. هغه فتنه به چې کومه پیدا کېږي هغې نه تاسو هېڅ خطر نه لرئ. ستاسو ژوند نه پورې هغه نشته ځکه چې ستاسو د هغې تر منځ یوه بنده دروازه ده. نو حضرت عمر وایي چې آیا به ماتېږي یا کولاویږي به. نو ما دې خبره کړې چې کوم رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د دې د فتنې د دې ستاسو تر منځ یوه بنده دروازه ده. نو حضرت عمر دا تپوس وکړو چې دا دروازه به ماتېږي یا کولاویږي به. نو هغوی وایي چې دا به ماتېږي، داسې دروازه ده چې ماتېږي به. نو حضرت عمر وایي چې بیا خو به چېرې بند نه شي. که دروازه کولاوېده نو د بندېدو امکان بیا هم و، خو که ماتېږي نو بیا د دې بندول به یو ګران کار وي. نو حضرت عمر په دې دا وایي چې دا به بیا چېرې بنده نه شي. د کومې فتنې دي به بیا روانې وي چې یو ځل شروع شي. نو موږ دا ګورو چې دا فتنې په مسلمان امت کې بیا زیاتېدې، یو نه پس بله فتنه پیدا کېده. د حضرت عثمان په زمانه کې، د حضرت علي په زمانه کې، بیا د وروسته نورو زمانو کې تر اوسه پورې دا فتنې دي چې په مسلمانانو کې جاري دي او د یو بل د وینې تږي دي او د دغه دیوال شاته دوی راتلل نه غواړي چې کوم د خدای پاک په دې زمانه کې د دغه دروازې بندولو لپاره د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه چې کوم کار فرمایلی دی. ځکه دا فتنې زیاتېږي لګیا دي. خدای پاک دې موږ د هم محفوظ وساتي. موږ احمدیان چې دغه ډال شاته دي پاتې شو چې کوم خدای پاک په دغه زمانه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه موږ له راکړی دی او دغه دیوال شاته دې موږ پاتې شو. خو بهرحال دا خبرې کېدې. حضرت عمر وایي چې بیا خو به دا فتنه نه بندېږي. نو موږ هغې ته وایو چې کوم خلکو چې روایت کړی دی حضرت حذیفه چې آیا حضرت عمر د دغه دروازې نه خبر و؟ چا چې روایت کولو خلکو هغې نه تپوس وکړو چې حضرت عمر د دغه دروازې نه خبر و. حضرت حذیفه وفرمیل چې هغوی ته نو همداسې خبر و لکه یعنې څنګه چې په دې باندې دا خبره باندې خلک پوهېږي یا څنګه چې دا یقیني خبره ده چې سبا نه مخکې شپه ده. یعنې څنګه چې دا خبره یقیني ده نو داسې هغې هم یقینا دې خبرې نه خبر و. حضرت عمر خبر و چې ما نه پس دغه فتنې پیدا کېږي. حضرت عثمان بن مظعون رومي مهاجر و چې څوک چې په مدینې کې وفات شوي وو دوی په 2 هجري کال کې وفات شوي وو. د ځینو خیال دی چې دوی وفات د بدر د غزا نه 2 میاشتې پس شوی او دوی په جنت البقیع کې ښخېدونکي رومبې ته وو. بهرحال د دوی په حواله ځینې نورې خبرې دي چې انشاءالله حضور فرمایي چې انشاءالله آینده به بیانوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.